الرحمن الرحیم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة. وی د جمعې په ورځ احتبا کول مکروه دي. والامام یخطب، په داسې حال کې چې امام خطبه وي. جمعې په ورځ دوران خطبه احتبا کول منع دي. احتبا یو خاص قسم ناسته ده، لأنه یجلب النوم، ځکه چې داسې قسم ناستې سره خوب انسان لراځي، او دغه وخت خو د خوب نه دی. د جمعې خطبې بیان دوران کې تاسو ګورئ که نه، سړي له ډېر ښایسته خوب ورځي. کله کله په موږ هم اثر وکړي چې تاسو ته وګورو جوټې وهئ، موږ وایو چې موږ هم ښه د مازې اوږده شوې. فیفوت استماع الخطبة، د خطبې د اورېدو نه سړی محرومه کوي. ویخاف انتقاض الوضوء، او خدشه ده، ویره ده چې اودس یې هم مات شي. ولسوا پنځم نمبر حدیث مبارک دی، 1705 نمبر. عن معاذ بن انس الجهني رضی الله تعالی عنه، زمونږ استاد سردار سیدنا حضرت معاذ ابن انس جوهنی رضی الله عنه نه دا حدیث روایت دی. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. ان النبي صلی الله تعالی علیه وسلم نهى، پیغمبر علیہ السلام منع فرمایلی دا، عن الحبوة، د حبوې نه، یوم الجمعات، د جمعې په ورځ، والامام یخطب، کله چې امام خطبه وایي. حبوه یو قسم ناسته ده، ما ته ګورئ، داسې کیني د جمعې په ورځ او دا لاسونه ځان نه داسې راچاپېره کړي، دا پتونان خېټې سره ولګوي، او یا داسې کار وکړي چې بعضې کس رومال ورسره صادر ملا ته واچي او دلته وتړي او ښه د مزې ناست بیا. نو داسې حالت کې بني آدم له خوب ډېر زر ورځي. اوس د هغې ساینسي وجه څه ده چې خوب انسان له زر ورځي؟ اوبه تاسو چېرته ساینسدانانو نه او ډاکټرانو نه پوښتنه کوئ. خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام د داسې قسمه ناستې نه د جمعې په ورځ دوران خطبه منع فرمایلي ده. وایي دې سره سړي له خوب ورځي، او چې خوب ورشي نو دوه کاره وشوه، دوه نقصانه وشوه دغه ټایم کې. یو نقصان خو دا وشو چې خطبه یې ونرېده. دا خطبه کې دومره اهم هدایات امت ته بیانېږي که نه، که د دې تاسو ته اندازه وشوه نو تاسو به یوه خطبه بې اورېدو پرې نه دی، او صرف اورېدل نه بلکې په ټکي ټکي به ځان هم پوهوئ بیا چې دا خطبه کې څه وویل. که د خطبې د عظمت او د وقعت نه خبر شو که نه چې خطبه کې څه ویلی کېږي، بس زه به یې درته دومره لنډ ووایم که نه. یوه خطبه که موږ او تاسو توجه سره واورېده او ځان هم پرې پوه کړو چې دې خطبه کې څه ویلی کېږي، دا زموږ او ستاسو د هدایت دپاره کافي ده. دومره اهم څیز دی دا. او نورو خطبو باندې ځان پوهوئ او که نه پوهوئ خیر، خو د نبي علیه صلات وسلام د آخرني حج چې کومه خطبه ده که نه، آخرني حج په موقع باندې چې امت ته کوم اډرس او کومه خطبه کړې ده، دا خو پکار دا ده باید چې هر امتي دا ووري او ځان پې پوهي. او نن یو څیز نه ځان خبرول او معلومول دومره لرې نه دي، ډېر اسان دي. اوس هر شی چې معلومې که نه نو ډېر نږدې دي، بس د پوهېدو لارې دومره اسانې شوي دي. کوئی تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، چې زه یو کار نه غواړم نو د چا پلار بیا راباندې. نو یو نقصان دا وشو دغه قسمه ناستې سره چې د خطبې د اورېدو نه محرومه شومه. او دویمه دا ده چې داسې حالت کې ناستې سره خوب په سړي ډېر زر راځي. همدا وجه ده چې کوم کس لا د شپې خوب نه ورځي که نه، نو دی د بسترې نه راکوشي او دغسې قسمه ناسته د یو 15 منټه ته ګوره چې دله څنګه غرق جوړ خوب ورځي بیا. نو که خوب وله ورلو کېدی شي چې دی کې اودس مات شي. اوس لومبني صف کې ناست دی او اودس مات شو، نو تاسو وایي چې دی بیا د لومبني صف نه راوځي او بیا جومات هم لوی جومات وي، مسجد حرام وي، مسجد نبوي وي،
بل دلته د علاقې غټ جماعت یو کې ګڼه رستو ډېر او دی بیا سبیل ته ځي د څومره خلکو په اوږو باندې به خپې اړوي بیا څومره لوی ګناه ده. په دې وجې نه په خطبې دوران کې دغسې قسمه ناستې نه نبي علیه صلات وسلام منع فرمایلې ده. انشاءالله چې څه نه نبي علیه السلام منع کړي وو د هغې نه منع کېږو. جنازې مونځ هم ویلی دی، دعا هم پکې شروع کړې وه اللهم اغفر لحینا ومیتنا. دا یو ټکی هم ویلی دی ای الله مغفرت وکړه زمونږ ژوندو او مړو ته. اللهم اغفر لحینا ومیتنا، یا الله زمونږ ژوندو او مړو مسلمانانو ته مغفرت وکړه، بخښنه وکړه. وشاهدنا وغائبنا، شاهد حاضر ته وایي چې کوم د جنازې له را رسېدلي دي، او غایب هغې ته وایي چې لا را رسېدلي. نو غایب خو یو هغه دي چې اراده یې وه خو دلته جنازه په وخت راوچته شوې د هغې ټایم له ځان را رسول او 5-6 منټه ترې مخکې وشوه هم پکې رال. او غایب کې هغه هم دي چې معذوره دي، زنانه دي، ماشومان دي، هغې هم پکې رال. وشاهدنا، یا الله زمونږ دا حاضره جمع مبخه. وغائبنا، او زمونږ چې کوم غیر حاضر دي نه دي را رسېدلي غایب دي هغې ته بخښنه وکړه یا ارحم الراحمین. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله تعالى على خير.